السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، زمونږه او د ستاسو مقصد او ارادي دا وي چې دغه دنیا موږ په جایزه طریقه او یا په ناجایزه طریقه یا په حلاله طریقه او یا په حرامه طریقه چې په څه طریقه هم وي چې موږ دا څنګه وکړو. زمونږه او د ستاسو مقصد دا دی د زنانو سره، د اولاد سره، د سونی او د چاندۍ سره او د ډیر مال سره چې والقناطیر المقنطرة هغه بینک بیلنس چې موږ او تاسو په خزانو کې کم مال او دولت جمع کړی دی، د هغې سره مینه محبت ساتو. هغه ګټل غواړو، ځمکې او جایداد، موټرې او بنګلې غواړو، لیکن الله تعالی وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې دغه انسان ما د دغه دنیا د ګټلو دپاره د تخلیق نه دی کړی، بلکې الله تعالی وایي جنات دي او که پیریان دي ما دوی د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي. بیا الله تعالی وایي ای انسانه، دغه کوم څیز چې ته ګټل غواړې ما عندکم ینفدو، دا هر څه د ستانه باقي پاتې کېدونکي دي او دا هر څه به د ستانه فنا شي. الله تعالی بل ځای کې فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دغه کومه دنیا چې ته ګټل غواړې دا خو د دوکې او د فراډونو زندگی ده او ژوند دی. والله عنده حسن المآب، او د الله تعالی سره د بهترین ټکانه د چا دپاره؟ پرهیزګارانو دپاره، متقیانو دپاره، نیکانو خلکو دپاره، صلحاو دپاره، د اولیاو دپاره، د بزرګانو دپاره. د دغه خلکو صحبت اختیار کا، د الله تعالی عبادت وکا، د الله تعالی احکام په ځان کې عملی کا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې عمل شروع کا. عاشق رسول جوړ شه، دغه دنیا مګټه. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور.